السلام علیکم. زه منیس خان او نن د می 14 تاریخ کال د 2016 دوه واقعیات درته وایم او تاسو ته بیا د نظام انصاف او د پته ولګي چې زموږ نظام څنګه چلیږي او د چا محتاجه دی، د چا پکې عزت دی او څوک چې دي سزاوار دي نو ولې دي. پرون یو ویډیو وه او هغه وه د سند کې یو انمول پینکي نومې زنانه ده، هغه په کوکین کې گرفتاره وه. نو چې هغه کله عدالت ته راتله، تاسو چې د هغې هغه سټایل وینئ، کم شرټ او پینټ یې اچولی دی، ماسک یې لګولی دی، پولیس ولا پروتوکول ورکوي، هتکړۍ نشته او داسې را روان پولیس ورته لار ښیي چې بیبي دې خوا راځه او دې خوا راځه. په هغې باندې چې په میډیا راشوه نو بیا سند وزیر داخله او ټولو په ایکشن واخیستو. خو هسې درته هغه وایم چې کوم منشیات فروش دي، چې کوم نه سیسټم ته فایده ده، سیسټم کې داسې کرپټ خلک دي چې هغوی ته پیسې رسي، کنې دا د 15 کالو راسې دغه خرڅوي. او بیا د دې یو اډیو لیک شوه، هغه په د سوشل میډیا ده او وایي چې پولیسو ډېر خواهشات دي خو نشي کولی ما ځان برینډ جوړ کړو چې ما سره شامل شي، دوی به هم برینډ شي. خو دوی چې ریټایرډ شي بیا ما ته وایي چې مونږ ډېر خواهش وو چې تا گرفتار کړو، خو گرفتار مې نه کړه. بیا په عدالت کې څه چلو شو، دا څومره کوکین چې دې سرو په دې کې سر ضمانت نه کیږي. خو جج صاحب فوري 14 ورځې جوډیشل ریمانډ باندې ولېږله. جوډیشل چې څه شي نو فوري ستا ضمانت درخواست جمع کیدی شي، او چې په تا ریمانډ والي نو ضمانت درخواست کې ډېر ټایم لګي. نو نظام ته وګوره چې یو طرف ته انمول پینکي ده چې په کراچۍ کې کالجونو ته سکولونو ته یو وسیع نیټورک دی او د 15 سال راسې دا سپلاینې کوي او ټول نظام هغې ته داسې دی چې په عدالت کې په کم سټایل کې را روانه ده. ته به وایې چې د کشمیر یې فتح کړی دی او هیروین را روانه ده. بل طرف ته شاه محمود قریشي چې 2 پیرې وزیر خارجه پاتې شوی، هغه ته هتکړۍ لګي. بل طرف ته د یاسمین راشد دی او دې ټولو سره ملاقاتونه نه کیږي او هغه چې کوکین خرڅوي نو دغه نو مطلب دی چې سیاسي مخالفین نو د هغوی دپاره ژوند عذاب دی، او چې ته څومره غټ مجرم قاتل ډاکو یو پیسې د سره په نظام کې پیسې چلی ته باچا ګرځه. یو دا کیسه وه. دویم یو واقعه دا وه چې پرون یو ویډیو بله وایرل ده، 2 ماشومان دي کشمیر ته تللي دي چکر له. نو تاسو کو کتلي دریای نیلم چې دی د دې یو طرف ته زمونږ کشمیر دی او بل طرف ته د هندوستان کشمیر دی او دا خاندانونه تقسیم شوي دي. 2 ماشومان چې ولاړ دي ځوانان دي، د 14-15 سال هلکان دي، نو هغې طرف ته کشمیر ته اواز په اسانه رسي. دریا یو نیم ځای کې لږه تنګه ده نو اواز په اسانه رسي. نو هغوی اواز وکړو پاکستان طرف نه کشمیر هغې طرف ته اواز وکړو چې پټرول په څومره دي، نو هغوی ورته وي په 100 روپۍ، او وي بجلي راځي، نو هغه هندوستان کشمیر والا ورته وي او زموږ خو بجلي چېرته نه ځي. نو دی وایي چې پاکستان کې په 415 دی بجلی نشته او هغې کشمیر کې په 100 روپۍ دی او بجلی مشته. ما سوچ کوم او ویډیو ډېره وایرل ده، ما سوچ کوم مې هغه کشمیریان به وایي چې موږ لیوني یو چې پاکستان سره شامل شو، دلته په 100 روپۍ لیټر پټرول دی او بجلی هم نه ځي، لوډ شیډینګ نشته او بیلونه هم ارزان دي، او په دغه پاکستان کشمیر کې په 415 روپۍ دی. نو ډېر عجیبه ویډیو ده. سوشل میډیا د هر څه راښکاره کي او حقیقتونه راښکاره کي. مونږ خپل ملک داسې ځای ته لیږلی دی خو هغوی خواهش مو چې یاره مونږ پاکستان سره شامل شو، اوس به وایي چې کم پاکستان کې دا کم مهنګایي ده خورو به څه. نو ډېر افسوسناک صورتحال دی. ګل ګلزار ملک دی خو د نااهله حکمرانانو او د بندو کمرو د غلطو فیصلو د لاسه مونږ ټول په عذاب کې یو. الله دې په پاکستان خپل رحم فضل وکړي چې داسې صالحه حکمرانان راشي او هغه فیصله ساز د عوامو د منډیټ احترام وکړي چې صحیح فیصلې وشي او ملک د دې بحرانونو نه وځي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او ښه سوچ وکړئ. په ښه سوچ کې څه ګناه نشته.